هندوستان کې یو ځل یو واده ته جنج د شاه عبدالعزیز صاحب زمانه وه. نو پخوا به خلکو په ډولو کې دا ناوې وړې موټرې لارې، خو نو هندوستان کې اوس هم مواصلات کم دي. دا پخوا زمانه وه، تقریبا 1.5 کاله نه زیاته زمانه شوې. ناوې هم د په ډولۍ کې وړي، یو ځای کې لښتې دي، اوبه دي، هغه جنج والا وي زه دلته به دمه وکړو، ناوې به هم سا صورت شي، موږ به مو بوس کړو، ماسپښین مونځ به وکړو، ګرمي وه، اونې وې. نو بس خلک هغه لښتي سره دمه شو، ناوې هم راووته. چې و جنج روانېږي یو ګنټه نیمه پس ناوې نشته. حیران شو چې ناوې څه شوه، اوبه لږې لږې اوبه دي، دې کې خو د ډوبېدو څه سوال نشته. نه د زنانو نه څوک کم شوي دي، نه د نارینهو نه علاوه د ناوې نه چا بوتلې ده. ځنګلو کې وکتل، یو خوا منډې بل خوا منډې، نه خاریه شته او نه بل څه شته. ناوې روکه شوه، یو ګنټې وکتله، 2 ګنټې وکتلې، حیران شو، خفګان نه مړه. واپس لاړل هغه خپلو کورونو ته. یو میاشت یې تلاش کو، نه د اصل کور والو ته پته لګېده، هغوی م حیران شو. نو دوی عالمانو باندې ګرځېدل چې یاره زمونږ ناوې دا چرته څوک تعویض وکړي، دم وکړي چې خدای پاکې پیدا کړي. چا ورته وي دلي کې یو عالم دی شاه عبدالعزیز صاحب، هغه لاړ شو، د کرامتونو خاوند. هغې وي موږ به هغه څه پېژني، یو عالم مله خط پر که هغه د هغې شاګرد و یا دوست و، وی لاړ شي هغه سفارش ولیکه. وی هغه به انکار کوي، خو ورته به چې نه صاحب هر څه چې دم را لو که یا تعویض وکړه چې خدای زموږ ناوې پیدا کړي. دا کرامتونه دي. ګورئ چې راغلی دی شاه عبدالعزیز صاحب ورته وي زه څوک یم مینه صاحب، وی ښه لاړ شی داسې چلو کې مې پېژنئ دی غټ وروجو کې چې خلک اچي، مې به اوړه کې او یو 2 کوړي ته پاخه کې او جوړ کې او روړی مال، بیا وی یو 2 کسان صرف راشي 2 آسونه به راوله، دا به هېچ چاته نه وایه. 2 کسان ناله لاسونه یې م راوسته. شاه عبدالعزیز صاحب هغه 2 کوړي دم کړل او یو خط یې مولیکه، دوی په خط نه پوهېږي. 2 سړو ته وایي دلي کې چاندي چوک، دلي شاهي جماعت دی یو عظیم، د هغې قطب طرف ته بازارونه دي، یو طرف ته بل طرف ته یو چوک دی، پکې هغې ته چاندني چوک وایي، مشهور. وی هلته به یو خړ سپي پروت وي، دا یو ککوړې به ورته ور واچوې، خو ګورې هغه به در پسې غاپي، هغه به نه خوري، خو آخر به یې خوري. نو چې دا یو ککوړې خلاص کړي، نو بیا به ورته دا بل ککوړې ور واچوي، بیا به تاسو پسې په اول ځل کې وغاپي او منډې به در پسې ووایي، خو یریږئ مه، دی به دا خوري. نو چې دا 2یم ککوړي وخوري، دا سپی به منډه وایي، دی به د ښار نه وځي. تاسو د 2 آسونو خاوندان به ده پسې روان یې، زما دا خط به در سره خو دا راز باندې به څوک نه پوهوي، نه به چاته سره خبرې کوي. چې دا سپی کوم ځای ته ننوت، یو سړی به روځي، هغه سړي له زما دا خط ور او مکه شان چلې وکړه، 2 ککوړي د ما یې وانشتل، چاندني چوک ته چې ورغله، یو خړ سپی پروت دی، داسې څوک داسې ځي، څوک داسې ځي، څوک څه پېژني، سپی څوک څه کوي. د یو سړي دا یو خو اسونو سره ودرېده او یو ورغې غړی یو ککوړی ور واچو، هغه سپي ورته برن برن وکتل او ویې غپل، په آخر یې دا ککوړی وخوړ. چې هغه یې وخوړ، بیا هغه بل ورته ور واچو، بل کې وغپل، په آخر یې وخوړ چې څنګه ورته هغه ویلي. چې ویې خوړ هغه منډه کړې، چې منډه کړې بس ورور وته د بازار نه، دوی ورپسې په مزه مزه تلل. د ښار نه ووت، د دلي نه داسې ځنګل ته ور ورسېد، یو ځای کې پنجې خښې کړې، پنجې چې دا کړې، یو دروازه څرګنده شوه، دروازه کې ورننوت دا سپی. چې سپی ورننوت، دې کې یو سړی راووت، ده ته وایي شیخان، دې 2 سړو ته وایي شیخانو څه کوئ دلته؟ وی صاحب د شاه عبدالعزیز صاحب یو خط دی ستاسو په نوم دا وایي. چې هغه خط ولوست، هغه یو چغه وواله، چې چغه وواله ټول ځنګل د مخلوق نه ډک شو، د پیریانو مشر پیریان حاضر شو د انسانانو په شکل. وی هلکه د شاه عبدالعزیز صاحب د دوستانو ناوې روکه شوې ده، دومره وخت کې در نه غواړم. یو څو منټه کې ګوري ناوې راوسته، دا ناوې او دوی ته. نو د اولیاو کرامات قسم دی دا کرامت نه دی چې دا دومره پاکان او علما او بزرګان راغلي.